چې دا پلان کې عالم وه دې به بخاري شریف لولو دې به مسلم شریف لولو دا د جانان د احادیثو ماهره وه دا د پیغمبر علیه السلام عاشقه وه دې به د پیغمبر په حدیثو باندې مهارت ساته تاسو به حیران شئ په دغه تریادي خپل کتاب کې د څونه عالمانو ذکر کړی دی د څونه محدثانو ذکر کړی دی زرنا دوه زره نه درې زره نه څلور زره نه د 10,000 محدثانو ذکر یې کړی دی 10,000 عالمان یې پکې ذکر کړي دي اسلام ښځې ته چې کوم دی دا او دا کرنګي د علم مبارک خو د اسلام وایي چې سرور د علم مناسب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنه کل ارشاد پاک دی العلم فريضة على كل مسلم هر مسلمان باندې علم زده کول فرض دي دا حدیث مونږ تداویه چې خوانده به ستا 100% ناخوانده اسلام تصور کې نشته د مونږ کوم شماره والوي لکه علاقه کې ناخوانده ټول دي خوانده ټول دي اسلام کې د ناخوانده تصور نشته اسلام کې 100% خلک خوانده 100% خلک په قرآن او حدیث باندې ځان کوي 100% خلک په خپل بچو کې عالمان پیدا کوي دا څوک ورغلو تاسو باندې بچو کې دا حافظان پیدا کیږي دا عالمان پیدا کیږي شرم کوم تاسو خلاف نشي کامیابی شرم غیر تاسو خلاف نشي کامیابی شرم تاسو د اسلام تشخص چې شکور استاری په ډاولو کې دي کوشادي دا تشخص درنشي ختمولې همیشه بس تاسو سر د فخر نه کوم نه چلوي د دې وجه نه درخواست لري چې دا مدرسې مضبوطې کې په بچو کې عالمان پیدا کړي دا خبره تاسو په تاسو خدمت کې راځو چې د خپل بچو نه عالمان جوړ کې تاسو په اسکول کې وبرکت راشي کوم کورانو کې چې ماشومان د علم د پاروزي دا کورانو کې د اوز کوزو نه الله پاک رزق راوړي چې موږ څنګه نه محسوسوي دا ساتي او دا فکر مکه چې زموږ د بچي مسوخري الله تعالی ولله د غیب ولکه امداد کوي د اوز کوزو نه چې کوم دي د رزق متريا علم نشه الله پاک عزت او احترام ورکړي دي دا په څه کې نشته ستاسو مارا د دولت عزت او احترام ستاسو د باندې پس پراشو ستاسو زمکو هغه احترام د باندې پس پراشو ستاسو عہدی هغه مشري او عزت ستاسو باندې پس پراشو د علم احترام عزت په دنیا قائم دی په آخرت هم قائم دی ستاسو په شو کې چې عالمان جوړ شي تر نسل باندې یاد کړئ چې د فلاني صاحب اکثر په اولاد کې د فلاني میراث په اولاد کې د مولانا سے په اولاد کې د فلاني محدث په اولاد کې ستاسو خاندان مو احترام او عزت کوي ستاسو علم په وجه ستاسو بچو د رسول د کار وسو کې کوم نه عزت کوي د دې وجه عزت کوي درخواست ده چې علما په خپل بچو او یا ساتي چې بادشاہان ورته کړه کېږي او دیږي با چې کله د بچو باندې یو ډېر به عالم دې شوی دی عطا بن ابي رباح رحمه الله علیه د امام ابو حنیفه استاد او دا یو جلیل القدر تابعی او ډېر صحابي دي بدو چې فتوا ورکړه په اسلام کې د فتوی په د سقراطي مشهور مضبوط عالم عجیبه خبره ده چې دې خاندانی پسې منځور نه ده بدن مخالف فرمایي دا مکه مکرمه دی او ډېر غلامو هغه آزاد چې ادا علم چې الله پاک په ټول کې د مال لپاره صدقه یې د مال لپاره ثواب دې غلامو آزاد دي حایسه نو په خپل باندې ګورو یو لاس نن او بل لاس وګورو رنگ ستان د طبقې په شان تور کسکر تور او شونډې به چې کله باندې کوي مقامات شونډې به درې ښکاري داسې شونډې وي لکه ډېرې غټې باندې به یو بل له پاسه به شونډې را پرېوتې او فرمایي امام ذهبي رحمت الله علیه دا هغه کوزي مثال چې قدر سره ورکړی چې قدر په شان چې قدر په پیژنه تاسو موږ به ان شاء الله یو 15 منټه تاخير سره شي پروا نشته صحیح ان شاء الله توجه ورساسو نو ارس کومه چې امام ذهبي سره دغه د کوزي مثال چې قدر سره ورکړی دی دونه راټ کوزي وو بدن خاص او خاندانی حیثیت دی نو علم الله علم ټول څکړو چې هغه وخت و عالم اسلام کې لوی مرکز و دارالخلافه هغه دمشق د دمشق په مسجد کې دی ګلار دی نفل کوي امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک د بنو امیه یو نامور بادشاه د ملاقات ته راځي هغه بادشاه چې پاکستان او حکومت دغه بادشاہي په ګوت کې چې راځي هغه روان دی د دنیا پروتوکول پولیس فورج دا سره دی دوشه ځانګړي مسله دی شرط زم داتا بن ابي رباح سے ملاقات لا چې داغه دعا واخلم جامع دمشق کا مسجد دی خپل راځي خپل پروتوکول پولیس والا د ټولو ته ورسته شي حضرت ډاکټر نه پخې زما د ملګرو په شان یوازې د خدمت کې عاجزه سره حاضرې کما دا سليمان بن عبد
ملکا بادشاہ منزل ته رانوځي راځي په تحقیقاتو باندې کیږي عطا بن ابي رباح نفل کې مشغول دی د نفل لپاره کېږي د هغې نه پس مخ راغی چې ویني امیر المؤمنین ناست دی ورته امیر المؤمنین څه خدمت وکړه تاسو ما ته ویلو ستا حکم ما باندې پیغمبر لازم کړی دی زه به راغلی وم هغه ورته وایي عطا بن ابي رباح ته وایي سلیمان بن عبدالملک بادشاه زه چې ستاسو خدمت کې په خپله حاضرېدل غواړم ما چې راشم ستاسو نه دعا واخلم او دا خپل بچیو ته رامخې ته کړه دواړه شهادتګر خپل بچیو ته رامخې ته کړه فرمایي ورته زما د بچو ته هم دعا وکړه خو دعا د دې لپاره نه چې د دې نه سیاستګاران جوړ شي د دې لپاره نه چې مالداران دې جوړ شي د دې لپاره نه چې زما نه پس زما د تخت مالکان جوړ شي زما د بچو ته دعا وکړه چې ستا په شان عالمان تېر راغلی دا یو بادشاه د خپلو بچو په باره کې دا تمنا کوي هغه دعا کوي او دغه دوران کې خلک د حصول لپاره راغلي مسلو له یو کس ته جواب امام عطا بن ابي رباح صاحب ورکړي بل کس لا په دې مسلو کې خلکو ته متوجه شي بادشاه په شا باندې پاتې شو دا د بادشاه ډېره سخته بېادبي ګڼلی شي چې بادشاه د ده په شا باندې پاتې کړي دا د دربار بېادبي ګڼلی شي دا بادشاه اگر چې لږ سړي خو بیا هم د بادشاهي خپله نشه یي خپل بچو ته یې بسې ګرا پاسې دا شته بېعزتي مې ډېره وه نوره بېعزتي نشم برداشت کولی د جامع مسجد ته باروځي خپل بچو ته وایي کوره ولاړ شه وګوره د تور غلام ته علم ولا الله علم په وجه ولا الله پس هغه عزت ورکړو چې ما مونږ ته بادشاه په شا پرېږدي لیکن د فکر ایمان ته د لاس نشم اچولی ولې که زه دته سویم نو زما حکومت اگر چې په سجونو دی خو د ده حکومت په زړونو دی ټول ملک به راته بغاوت وکړي بچو ته وایي عالمان جوړ شي چې الله پاک داسې نامثاله عزت درکړي د دې وجې نه درته ستاسو خدمت کې عرض کوم چې خپلو بچو نه عالمان جوړ علم کې الله تعالی ډېره خواږې کړي او دا سوچ مه کوئ چې زما د بچي به څه کړي دا سوچ مه کوئ چې زما د بچي به د کوم ځای نه مدرسه کې کړي قسم په الله مدرسو کې الله پاک داسې ساتي چې ستا نه به خبر نه کړي تاسو ته معلوم وي مشران پکې د شي فرمایي په دې مشرف د دور نه مخکې نواز شریف په دې دور خیال ملي قات هم ته راغلی و دا وړه په ورپټ باندې میلاوی موږ په کراچۍ کې جامع فاروقي سبق کې غټه مدرسه ده چې موږ سبق کړو نور وخت کې به موږ ته به روټۍ سره د خالد سره یو روټۍ میلاوی ده روټۍ ماړه شوه او چې کله د قاته دور راغلو نو دونه زیات خوړلو مدرسې ته راکښته کړو به رالېږل چې د یو روټۍ په ځای به دوه روټۍ موږ ته میلاوي نو موږ ته استاد وایي طالبانو ګورئ چې عام خلک د نظام په پروټو باندې دا پورې راخلي او د یو روټۍ په ځای باندې الله پاک تاسو له قات په دور کې دوه روټۍ راکړي نو الله به ستا اولاد ته ښکلې روټۍ ورکړي او دا مدرسې چې چلېږي که نه دا به زموږ ستاسو خوشنصیبي ده چې الله پاک وایي زموږ پیسې کموي دا چې ما ورته په ځان باندې احسان وکړم دا به نه وایي مولانا صاحب چې زما جنازې ته راځي ځکه تا راله شانده مدرسې ته وړم او پلانکي مولانا صاحب زما جنازې ته راځي غم قادر ته راځي نو هغه له شانده نه ورکوم دا ټټو دې په سوري وکړه قسم دې په دې جېبونو د تعلیم وروا چې دا مدرسې به الله پاک چلوي مخکې کې یو مدرسې ته لاړم پنجاب کې تاسو په خدای کې نو بیت السلام علم کې علماء کرام پرې پېژني د یو میاشتې د خرج تپوس مې وکړو 67 لک روپۍ د میاشتې خرج 67 لک دوکانونه نشته بینک بیلنس نشته دا به دا غریبانان چې دا مخکې ته ناست دي دي وله ورکړي بل مدرسې ته سپیشل برانچ والا یو راغی ما دې تاسو له چنده د کوم ځای نه راځي ما یې ستا نیاشته وینا ما یې عمره کېږي یوه شپې ډېره بیماره ده ما یې چې مړه شي همته به پیسې ما راوړي دا دیا چې مړه شي انشاءالله همته به یې راته روپۍ راوړي او دې طالبانو مې درګی چې زما د دنیا لپاره ثواب شي الله رب العزت زموږ د علاقو د مدرسو د نعمت چې ورکړي په دې نعمت ته موږ شکر وباسو یو عالم یو واقعه لیکلې چې یو ځای کې یو طالب ولاړو مدرسې ته هغه مدرسې ته چې کله ورسېدو د سبق ځای شته محترم سے ورته و چې سر د سبق سره درکوما نو اوسېدو ځای نشته د شپې ځای نشته مدرسه کچاکچ نه کړه په خوا کې چې د جومات وګوره د خوراک بندوبست نشته او چې زه د الله د دین طالب یم الله به ماله انتظام کوي سبق یې وویل خوا کې جومات ته راغلو داسې راغی مولانا صاحب زه خو مېلمه یم طالبه یم ستا جومات کې به شپه په ما سره بل ځای نشته ورته بچي مرحبا ته د الله د پیغمبر مېلمه یې ته د الله د دین مېلمه یې شپه ته وګوره د خوراک تمه مه کوه المقتديان ما لم تتبجون كسندي رولي من تعالى بس الرولي المقتديان ما لم تتبجون كسندي رولي بعض المقتديان جاسم الإمام ده الخير دون المتركين دون المتركين إذا ما في درجة جدي هنا في الفرق هذا سوتك بوزر أو بعد ذلك بين تجري الإمام ده الحاجات المتركين إذا مخلوق كاسون ده أنا رواك أنا فتاة كده غريب كاستبياش توزر هذا تزر بين كاسون ما يفعلون سوار
نو چې کوم ځای ته راشم اول د امام تپوس کوم چې ستا تنخوا څومره ده چې د شلو زرو نه کمې کړو دا ته تقریر هم امام رحیم شل زره روپۍ تنخوا مقرر کړه او تقریر کوم دا د هغه محلي غیرت نښه ده چې د امام تنخوا سې ورکړي دا به زړه نه کوي او دا نه ده مې ملګرو چې زه به خپل امام نه یم وګورم دا مې ځان ته راښه ورکړي د امام خو ټوله وایم چې کم از کم شل زره روپۍ تنخوا نه ده مقرر على كل حال نعلم توجه روحي تماما كوا او الله برا ما بسكي تكرار شروط وسبق او مقام ما شو نوي راوتيو كوي شو او خجلاش او يلا ما هو خبر كم كنا لا خبر بوليساس ولا خبر سرانو بس كي يبدا زمان يبدال نفذ اودريدو انا سؤال كي الله نظام شرعي يبدا وقت يوم ما يوشو اما هناك دستور ده جمعات تغيروا ترى نورا خيرات وغيرها بينكم والجمهورية كله دريكة تكلم كان بالجمعات تغيروا نشتغل على رورا تغيروا تم لما خامروا تم ما يوشو يوم كسراني مناسب بينا ميلانونا لكن بدل لكن وبيجنا زي ذلك بس وقت كان الشتات أولو روتيرو سار مكان نشتغل تغيروا تم يا ما قدرنا جو مسلسل تار روتين تاري وبرجع زي روتين نوفري أو تيجي عشان الله يجزاك خير لأن كان نبأ سامكوا روتيرو لا تتكلم زمان أستاذ كبر يقول تاني توقي وين من هذا الوضع دي خبر بير بير روتيرو خبر لكن بس تري اللي كورشوي أدري بس إذا ما خاميشوا نتصل بيها في كبيرة الجمهورية ما كتير اللي يقولوا لي كورشوي بس روتيرو كم زين يجي الناس أبغى ما هذاك يجون بس بيرو بازوا زين بس بيرو بازوا كيف كسرنا إعلان الوقوع تشكر ولا تكان سانشو إذا أشبك الذي كورشوي ما خامي ديف نتصل بيها في كبيرة الجمهورية روتيرو ده كاستمنية يجي بجزين بس بيرو بازوا ده هذا بس بقى كسر كيلو إذا أنا هم رأس كورشوي ده إمام بيرويشوا ترى كذا زي ما خامي كم زي كبيرة عمر كتر كتوية محلي خلقوا قسم دي طالب روتيرو مقرر كيقولي مقرر ونقول ما عنده ده خوري بوله بس يعني أنا وقصت من مرتب يا شيخ بس مرتب يا مسلم روح كي بس مرتب بيرو روتيرو مقرر روتيرو مقرر كذا لا نظام دي جدير بس بقى بيعمل إذا في معمول هو مرة تومر تقول الإشتاء وقادرين اللي بس معمول مرجو هذه كلامش يا سلام الله كل كلام يفرمي ويرزقه من حيث لا يحتسب الله ولا فالكلا العباد لا بكان لا زيادة رزق وكيل لا يريد ما لم يجد نقول بجيب بارك إذا في كلمة وجري بدخل لكم زين قسمت آلاف راب بقية آلاف وشاك مأجي آلاف هزار مأجي آلاف البطيرية على سوسايتي من الوقت احترام وليستنا نكبر مديرية نقول بشون مالمان إن شاء الله جوروك شو مزبوط علمان من جوروك وقحاولي بيني دي بكم بيني دي مزبوط علينا نين ده أنا كني تقول بكام دي جدا بدنا كذا وبسيا ده ذكر دي بكم ده كي مزبوط علينا جدا كوري مسألة معلومات ده عالم دون أفضل أهمية كبيرة سوش كوي إذا مو ممكن كوا علماء كذا جدا ده ممكن مرة نقصان ده أو تدي كوتا بدي بچي بانه كلام ودي ترى نفدار ثابت نشوا او انتهائی د نفي ډک ثابت نشوا نو موږ به سره د جمعه سره خبر غلطه ان شاء الله د دې بچو نو الله پاک تعالی او قابل مشي په رسول درېږي چې کوم نه راځي محمد رسول درېږي موږ په تاسو ما ټول راکې موږ به رسول دی بارس راکو موږ سلام راکې هیله به واپس ته رسول درکو عاصم عالم وي موږ به زبان راکې مضبوط عالمان وي چې کوم ماشوم تکریم مضبوطي ناغره به مستقبل امام راضي أغلب غزالي فيجي فأغلب زدي عبد الملك جويني فيجي أغلب إسم عبد السلام فيجي أغلب تاريخ من العلمان فيجي الإسلام تبارك الكلامي في المال كريجي إن شاء الله تقول إرادة شكر الله رسول الله استغفر الله وسجد هميشه تبارك الله دائم وساتي أو ذاك بچي ما هو كذا جسد حفظ الخارج جسد الناظرين أمر لم تبا شريد الله معزز بچي دين قرآن الكريم بفرز لك محفوظ هو الله تعالى دې مدرسې د اساتذه او شاګردانو همیشه لپاره ساتي او د موږ استاد دې الله پاک په علماء سره محبت ومینه او مدرسو سره محبت ومینه نور سیوا کوي ورونو دا ورونه چې د چا په شو او د چا په شي چې کوم دې قرآن وي په بلنه ورځ باندې دې چې د پیسو بوجه په دې سره کوي چې په کورې مو کوي باندې چې دا څه په دې ځمکه واه په دې ځان باندې بیلنس جوړه په دې ځان سره زر نقدي وکړه دونه خوشاله خبره نه و چې په دې ورځ د پلان د امور ته الله د اولاد په شکل کې کوم شاهد قسم دی ګوري هندستان کې ډېر لوی عالم تیر شوی دی مولانا ابو برکات صاحب ورته وایي د علم یو سمندر ډېر لوی عالم او شاهي او دغه ټون کې چې کوم شاهي خاندان باندې سره تعلق ساتو کوي
د بادشاهانو علاج به کو بل الله پاک ډېره مالداري سپین زر او سره زر نقدي ورکړې وه د دې سپین قرآن یې لاړو یا الله و زما اولاد ته د قرآن نعمت نصیب کو ما ته چې په دې لاس کې سوي دا ټول د خیرات سره زر سپین زر نقدي الله تعالی یې سوي ته د قرآن هغه برکت نصیب کو زوی حافظ شوه بیا د خیرات وکړو خیرات یو ورځ وګورئ دوه ورځې نه وو په شلو دېرش دقیقې به اور ته ختلو درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې یو میاشت مسلسل هغه خیرات جاري او یو میاشت مسلسل د علاقې قوم شخصونه خلک چې د هغه خیرات نه مې خوراک شو غریبانان فقرا نیکان زنانه نارینه هغوی به راته خیرات پرې خوړو او چې کله ورسره پیسې تقریبا کو ختمې شوې جیب یې خالي شو دا نه چې به ځان یې چکونه د ګنجل مکان کې ویلې شومه بلکې الله ته ودرېدو یا رب العالمین دا چې زما په اولاد کوم رحم وکړه کوم انعام دې والله که اوس هم د دې شکریا دې شم ادا کولی خو زما چې په وس کې څه هغه مې وکړه یا الله په نورو ما سره دې وخت کې سوی دا مې خیرات کول ځکه زما په بچي چې کوم اولاد کوم رحم کړی دی د دې د اوس هم شکر نشم ادا کولی ستاسو بچو قرآن وایي په دې شکر وباسئ د چا چې بچي به حافظان چې لاس به اوچت کړي لاره نشته که نشته ستاسو زوی حافظ شو ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی د تاسو د خوشحالۍ نصیب کړي او دا مدرسه دې الله پاک همیشه همیشه د برونو قایمه دایمه ساتي الله دې موږ د خپل ټول دین او اسلام سره تړلي وساتي او زه د دې مسجد مشرانو ته مولانا صاحب چې څومره رفقا دي د سره ملاتړ دی د ټولو د خلالي تاثیر پېښ کوم چې دونه په ښکلې طریقې سره په دې علومي درس کې چې کومې ټول ماشومان د حفظ او ناظرین فارغ کړه په دې خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا درشت الكويت اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين الصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا رب العالمين الاكبر عظيم الشان مبارك اجتماع شو ختم القران بسلسله كل دربار عليك قبول يا رب العالمين امرنا تشريف فرماني وقتنا بارك كل دنیا هم کارونه پرې کړي یا الله د دې ټولې د ثواب ورکړي یا الله د دې مجلس ته برخاست کېدو مخکې د ټولو شرکاو مغفرت وکړي یا الله موږ علی الاعلان د خپلو ګناهونو په دې مجلس کې توبه وباسو یا الله په خپله توبه وکړي یا الله د خپل رحمت په ساتنه کې نور غواړي یا الله د شیطان د قبضې نه مزید وساتي یا الله د شیطان دغه تسلط په نور وساتي د خپل صفت غضب نه وساتي یا الله کارونه چې دي د دنیا څونه کارونه دي کړمې دي اوله د خپلو خزانو صحیح کړه کارونو کې برکت واچوي کاروبارونو کې برکت واچوي خانګانو کې برکت واچوي یا الله د شا په کور کې ناچاقي طرفګرۍ یا نه اتفاقي د کور ماحول ورته اتفاق الفت محبت باندې بدل کړي کور کې اتفاق راوړي یا رب العالمین د شا اولاد دې نیک اولاد ورکړي یا الله د شا اولاد مې او د نیک عمل او صالح نبی کړه یا الله د اولاد نه فرمانونه مخصوص کړي یا رب العالمین د شا اولاد بیماری یا د دې په کور کې زنانه بیماری یا د دې په خپله بیماري یا الله بیماري ولې په شفا عاجله کامله نصیب کړي یا الله هر قسم بیمارونو د شفا نصیب کړي یا رب العالمین ته رحیم او کریم ذات یا زموږ د اولاد د نیکان صالحا او عالمان جوړ کړي محدثین مفسرین ته جوړ کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام صحیح خادمان ته جوړ کړي زموږ اعلی صلاحیتونه زموږ د بچو اعلی صلاحیتونه د دین اوچتوالي باندې خرج کړي یا رب العالمین د دې مسجد چې څونه ضروريات دي یا الله د خپل خدای پوره کړي په محله کې دې وخت لري وخت څوک وفات شوی دی دعا ورته چې الله تعالی ورته مغفرت نصیب کړي یا رب العالمین د دې ورو د اخلاص نه ناس ته زموږ د حاضرینو د کې پته نه کې واشه مولانا صاحب د دې ورو په کار چې څونه اساتذه مدرسین چې دغه د ژوند په نصیب برکت واشه اخلاص کې برکت واشه رسول الله تعالی علی خیر الخلقین محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا رب مصطفى منبع